والذين ينفقون أموالهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. دا سورة نساء آیات نمبر 37 پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 3 آیات کریمہ کے علماء مفسرین دا وینا مطابق مذمت د بخل ذکر کیږي او مفسرین وایي چې دا د مختالا فخورا صفات ذکر کیږي. مخکې فرمایل ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله مینه نه کوي هغه انسان سره چې کوم انسان مختال او کوم انسان سي فخور دوی کوونکي وي او فخر کوونکي د انسان سره الله کریم دی. نو سوچ دا څوک دي؟ نو دا الذين يبخلون دا صفت د مختالا فخورا ذکر. دا مختالا فخورا څوک دی؟ وای دا بخیلان. آیات کریمه کې مذمت د بخل ذکر کی او مخکې ترشید رابشي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله. بخل دا خطرناک شی. آیات کریمه کې مذمت د بخل ذکر کی او بخل بیا یو مالی دی او یو بخل چې بیا علمي دی، علمي بخل. دا دواړه خطرناک چې دي، دا دواړه خطرناک بخیلان دي. چې کوم انسان مال کې بخل کوي او کوم انسان څه کې بخل کوي، علم کې، دا دواړه خطرناک. تفسیر مظهری قرطبی لیکلی دي دا شان ابن کثیر وغیرہ ټول چې د آیات کریمه کې مذمت د بخل ذکر کوي، لیکن دا یهود ته داغی نقشه ذکر کوي د یهود. ای کې داسې کسانو چې هغې مسلمانانو ته چې کوم دي مسلمانانو وایي د پیغمبر علیه السلام خبره مه منئ، وایي دې تاسو ته وایي چې مال خرج کړئ، مال مه خرج کوئ ځکه سبا له به تاسو څه کوئ؟ مال مه خرج کوئ، سبا له بیا څه کوئ؟ تاسو مال مه لګوئ. د هغې په رد کې الله کریم دا آیات کریمه راولګوي. داسې نه ده. او دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وایي په مؤمن مسلمان کې دوه صفتونه نه جمع کېږي. دوه صفتونه مسلمان مؤمن کې هغه نه جمع کېږي، یو بد اخلاقي او یو بخل. بخل بد اخلاقي دا مسلمان مؤمن کویدار دي. بخل او بد اخلاقی. بد اخلاقی دام خطرناک صفت دی او بخل دام خطرناک صفت دی. الله دې موږ د بد اخلاقۍ نه وساتي. ښایسته اخلاق چې انسان ټوله دنیا فتح کړي او ټوله دنیا انسان اغوستی شي چې اخلاق ښایسته وي، او چې اخلاق داسې وي چې هغه دا ستر انسان د خلکو نه دی خوښ او د الله نه دی خوښ. دا ستر انسان ستر طریقې سره ترتیب سره. دا قرآن کریم چې کله 15 پارې ته ورسېږي، 15 پاره د قرآن 15 پاره قرآن نیمه ده او دې نیمې ته دې طرف ته دې طرف ته یو طرف وي، دې ته بل طرف وي، او دې منځ ته درمیانه وي، او د عربی کو ته عدل وي، انصاف ورته وي. دغلته د قرآن کریم کې الله کریم سورۃ کهف کې فرمایي ولیتلطف. کله چې اصحاب کهف خپل ملګري لېږي که نه، اصحاب کهف خپل ملګري لېږي، لاړ شه بازار ته ورسره ړوندې شوي
خوراک دپاره لاړ شي او کس ولیدي نو هغه ته وایي ولیطلب خبره چې کار کوې نو وایي ګورې نرمي کوه احتیاط سره نرمۍ نه کار واله ګورې ولیطلطف نو وایي دا موږ داسې اورېدل چې کله موږ واړو د قرآن کریم هم ویل چې دا انسان ورسي که نه وایي دا ټکي څنګه ووایي دا لفظ شیطان ملا ماتې کړي ولیطلطف خبره چېرته کړه او واقع ده چې په نرمۍ سره شیطان داسې کړي او چې کله موسی علیه السلام فرعون ته ودرېده ورته فقولا قولا لینا هارون علیه السلام ته الله فرمایي موسی علیه السلام ته وایي تاسو نرمۍ سره خبرې دې کې ډېر کمال پروت خو چې کله په مخاطب به ګوري چې کله د سوق ځای نه سوق په چلی دا هم شته ګوره چې کله زور ځای نه بیا به لږ زور چلی هلته بیا نرمي نه کوې بیا کار روانېږي ته به ګورې مخاطب به ګوري متکلم به ګوري مخاطب ته چې زما د مخاطب دی اوس په نرمۍ پوهېږي که نه دی په زور پوهېږي نه ته متکلم په خپله پوهېږي په خپل مخاطب باندې خپل انداز باندې معاشره کې پوهېږي نه دی به هغه شانته کار کوي خو زیات کار په نرمۍ باندې شوی زیات کار په نرمۍ شوی نه دا ډېر ښایسته صفت دی ډېر زبردست نو بخل چې دی دا کنجوسي ده او کنجوس انسان د الله نه دی خوښ نه چې کوم انسان په علم کې کنجوسي کوي دا هم د الله نه دی خوښ او چې کوم انسان په مال کې کنجوسي کوي دا هم د الله نه دی خوښ امام بخاري وایي علم مجانا کما علمت مجانا خلکو ته مفت وښایه څنګه چې تا ته مفت ښودل شوی وښایه کوله وکړه خلکو ته چې دی ایو د بخل د مال بخل دی دا هم خطرناک مشکات کی روایت دی وای الله کریم فرمای نبی کریم محمد عربی فرمای چې بخیل انسان چې دی بعید من الله بعید من الناس بعید من الجنه قریب الى النار بخیل انسان د الله نوم لري د خلکو نوم لري د جنت نوم لري او جهنم ته وایي نږدې دی او السخی قریب الى الله قریب الى الناس قریب الى الجنه بعید من النار سخی انسان الله ته نږدې خلکو ته نږدې جنت ته نږدې او چې دی نو د جهنم نه لري الله دې موږ کې سخاوت پیدا کړي الله زموږ نه بخلو بس دا خطرناک صفت بخیل انسان چې دا خلکو به نشي کنه وای دا بڑا سوی کنجوس او د دې سخا دارو سره خسته دی د انسان سخی دی دا لفظ هم سره دا لفظ هم خسته دی سخی او دا کنجوس دا په څومره بدرنګه دی کنجوس دا لفظ هم بدرنګه دی صحیح دی کنه او د سخاوت دا لفظ هم خسته دی ماشاءالله دا بخیل لفظ څومره خطرناک بخیل او سخی څومره خطر مزیدار لفظ دی الله دې موږ ته سخاوت پیدا کړي مزه کوي الذين هاكسان يبخلون چې بخل کوي دا مختار الفخور سوق دا هاکسان دي يبخلون چې شمتیا کوي بخل کوي ويأمرون الناس حکم کوي خلق ته بالبخل په شمتیا سره هغه وی کنه وای دی نبی رسول الله تاسو منه شي سوال بس کوي دا پیسې دغه لپاره مخرج کوي سوال بس کوي دا په خپل هم نکو او هغه مستقل هغه منه خطرناک صفت دا د په خپل هم نکوي بل هم نه کوي ډېر ګنده صفت سخاوت فسی الله دې موږ ټول کې سخاوت پیدا کړي اول ما کې او بیا ما کې سخاوت مزیدار الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون پټي ما هغه څه آتاهم الله چې ورکړي دي ته الله جل جلاله د خپل مهربانۍ نه علم دی او مال دی مالدار ته مال ورکړي دي هغه پټ کړي دي ځان غریب کوي ځان څه کوي مسکین ځان غریب کوي دا غریب شاه دی وای دې کنه غریب شاه کاکا ځان غریب کوي الله مالدار پیدا کړي او دې ځان مردار ګرځي دې الکه چې مال سره دی ولګوا یو کس راغی او ځان
بیخي داسې پجامامت جوړ کړو. پجامامت پېژنې ځان یې غریب نبی علیہ السلام ورته تا سره پیسې نشته څه وایي شته جي نو پیسې د استعمال کا کنه فلیؤثر علیک اثره پتا سره پیسو سره نه لیدل کېږي دا ولې پیسې استعمال کا څه وکړي څه پاره جمع کې په دې بعد انسان الله را جمع کوي تو ګوره کنه د معاشره کې وتی ویني صرف الله را جمع کوي بس بیا غزي او شی بل چاته پاتې هغه بل چاته پاتې الکه ولګوا په خپل ځان ولګوا بال بچ باندې او چې دینو څه خزینو کې ولګوا نور ورپسې الله راولي د درس مرګورو باندې ولګوا پارټي ولوکا صحیح ده کنه ته مزیدار بڑا مزه کرسي استفان پکې دی دې کې ډېر فن پروت دی هغه چاته پته لګي چاته پته لګي ډېر مزه پکې پروت دی او بیا درس ورګري د قران ملګري ماشاءالله ډېر فن دی نو یو لګوي الله کریم فرمایي ولګوي مالو لګوي نور بدر کو او مونږ وایو نه نور نشته نام دا ځل پټی کړی دوی نه راځي ماشاءالله الله دې موږ کې سخاوت پیدا کړي سخاوت سوال الله نه کوي سخاوت سخیانو سره قیامت پر ورځ به الله کریم خصوصي رعایت کوي خصوصي رعایت چې کوم سخیان خلک دي دې سره به الله خصوصي رعایت کوي او دا خلک والله نسل در نسل خیال ساتي چې کوم خلک سخیان او چې ډېر کرتا یو کافر خو چې کې سخاوت الله کریم ورله مقور کړی هغه ته فورن شروع کافر سخاوت چې پکې نه الله کریم فورن نه نیوي دې سړي کې سخاوت دی ابه نه نیو سخاوت زبردست سخاوت ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټې دی هغه څه چې الله تعالی دې ورکړي د خپل مهربانۍ نه مال دی علم دی بعض انسان علم پټي علم نه پټي نبی کریم محمد عربي فرمایي چې انسان د عالم د مسلې تاسو شو او هغه مسله پټ کړه فقط الجم بالجام من النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وای دا عالم ته الله د قیامت پر ورځ د اور واګي واچي چې مسله پټه مسله باندې پټه دا وخت کاله کې صفا خبردار فصدع بما تؤمر عليك نبی علیہ السلام الله فرمای و چې کوم خبره ته حکم کیږي هغه بیانوا مخکې رسوا او باقی استاکار بس عليك البلاغ بس پتا صرف رسول وعلينا الحساب نور کار زمون دی پتا صرف په ډیوټي څه کوي علم به خامخا چې دینو اوس په انسان چې دا صرف عالم او دې چې دنه تاسو کوي نه چې تاسو دې مسلې پته لګي اگر چې تا علم نه وکړ پتا دې مسله معلومه ده تاسو معلومه ده ته دا یا استدار مسلې سي عالم او یو ځکه آکار کیږي او تاسو مسله معلومه ده په پکې خوستانه بل الله تاسو کیږي ته په زمره کې رااله عالم سمانا چې هغه ته دې مسلې پته باقی د علم سر چانه معلوم کړي هغه بس الله کریم دی بس مونږ څنګه قران ته کینو مونږ ته الف لام میم تاسو نه پويږي صحیح ده کنه تاسو نه پويږي عالم بكل شيء هو الله هغه صرف یو الله پچتا ته مسالې پتا دا او ته په ځان شګاګه او خپل پر راکاږي نته په دې بلجا مین النار کې راځي دې راځي صحیح ده کنه کته چې پټکی او دا شان ترتیب دا صرف عالم دی نه ته عالم وګوري دا نه تاسو کې مرګري ذات یار ساته الله دې موږ سره لکه احسان کی کار ګران الله رحم ټول باندې الله قدرت ان شاء الله مسله به کثیر بیان وکړه د سیاد ان شاء الله وسکو تم یدار به وایو الله راضي کو واعتدنا للكافرين عذابا مهینا واعتدنا تیار کړی دی مونږه د فار د کافرانو عذاب پکونکي چې کوم انسان اعتقادي کافران دي بعض خلک اعتقادي د عقیده دی دغه د پر الله کریم جهنم تیار کړی او چې کوم مسلمانان دي د تقصیرات ورله په جهنم کې پاکي باقي بچر تراولي جنت ته الله دې مون کامل جنتیان کې یو جنتیان یو کامل جنتیان هغه
چې تقصیرات په جهنم کې پاکي جنت کې وي او کامل جنتی هغه چې جهنم نه وساتي. الله دې موږ کامل جنت کې الله زموږ راځي. الله زموږ نه بخلو باسي هم علمي او مالي. ان شاء الله سخاوت وکړو سید ان شاء الله کنه سمه سخاوت وکړو خډیر وکړو هغه پسې الله راولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا الله زموږ راځي يا الله کړي ګناهونه معاف الله دا کوم کړنو سره الله موږ د شیطان شر نو سره مسره مشران دي کشران او جوانان الله دې راځي چې مال خلق برکتونه واچي زموږ راځي شرابه ټول مسلمانانو باندې الله خپل رحمت او رحمت دا ټول خیره خاطر په ایمان صلی الله تعالی علیه